ټانګ ښار په منځ کې دغه آباد جومات د سپین جومات په نوم یادېږي، کوم چې قیام پاکستان 4 کال وروسته کال 1954 کې خدای بخلي مولانا فتح خان صاحب په سربراهۍ کې جوړ کړی شوی و او ډیر وخت پورې مولانا فتح خان صاحب دغه جومات متمم پاتې شوی. ولی په کال 2013 کې مولانا فتح خان صاحب مرګ وروسته دغه جومات ذمہداري د هغه زوی مفتي عزیز الرحمن په ذمه شوی. سپین جومات خطیب مولانا صدیق صاحب سپین جومات تاریخ په اړه څه په دارنګ وویل. دارالعلوم حقانیه فاضلې او سن 83 چې ما دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب نه کړی، هغې نه بعد دلته ټانګ ته راغله. چونکې دا د مولا استاد محترم مولانا فتح خان صاحب جامع مسجد ده او قدیمی مدرسه ده، سن 52 چې جوړه شوې ده او مخکې هغې نه بعد زه له ده سره اول نایب خطیب وم، اوس هغه له دنیا نه انتقال وکړ. هغې نه بعد اوس موجوده وخت چې ده په مسند باندې خطابت زه کوم. دا مسجد ډېر قدیمی مسجد ده او تقریبا داسې واچوه چې د پاکستان جوړېدا نه مخکې جوړ شوی و، خو چونکې ډېر خسته حال و نو سن 83 چې زه فارغ شم نو استاد محترم په سن 84 کې اعلان وکړ په 1 مارچ باندې موږ د دې تعمیر دپاره د زوړ بلډینګ ختم کړ او بیا په سن 84 کې ماشاءالله خلکو په تعاون سره دغه حال تقریبا په 70 دن چې موږ دا حال اچولی ده او هغې نه بعد بیا دا صحن برابر سو. نو دا تقریبا استاد سن 52 چې راغلی ده او زه په سن 83 چې راغلی یم. چونکې استاد محترم د ما ډېر محبوب استاد و او زه د ده معتمد علیه سړی وم، هغې په وجه باندې دغه نایب خطابت ما ته حواله کړ. اوسه پورې زه تر دې وخته پورې هلته مدرس هم او شعبه تعلیمات صدر مدرس هم د موږ محتمم صاحب د مولانا صاحب زوی مفتی عزیز الرحمن صاحب چې فی الحال په دوبۍ باندې ده او د هغې کشر ورور حضرت مولانا شفیق الرحمن د موږ مدرسې ناظم صاحب ده. چونکې دا دینی اداره ده نو په خلوص سره موږ سره چې څومره استادان دي یا څومره اراکین دي یا د موږ کمیټۍ ممبران دي هغه ټول چې کوم ده موږ سره په هر قسم مالی تعاون هم کوي او جانی تعاون هم کوي. ما نوم ارشد محمود ده، دلته حفظ کوم حفظ قرآن او دلته سیکنډ ټایم ده راځم. فرسټ ټایم زه سکول کې سبق وایم سیکنډ ایئر او دلته د 12 سپارې چې او ما دا خیال ده چې د حفظ قرآن وکړه ورسره د انګریزي تعلیم سره او خلکو سره راتلونکي وخت د خلکو ته فایده ورسوم د قرآن نه. سپین جومات په ټانګ ښار کې تر ټولو ستر جومات دی. دلته یوه اسلامي مدرسه هم ده چې تر دې وخته پورې په زرګاو عالمان او حافظان فارغ شوي او اوس هم پکې ټانګ او آسپاس علاقو نه بچیان علم حاصلوي او خواهش لري چې دغه علم موږ نور مسلمانانو ورونو ته ورسوو. شاګردان خو انداز ولګه چې ما هم پهله طالب علمي 1968 چې کله د اتم امتحان ورکړ نو زه هلته نابالغ وم او دلته د استاد سره زه چې کوم دا شاګرد شم. بیا 19 دلته په ټانګ چې کوم های سکول ده اوس نمبر 1 دی مخکې های سکول هغې کې ما دا حاصل کړی. هغې نه بعد ما چې کنه د علوم دینیه حاصلول 5-6 سال سن 74 چې زه کوهاټ ته لاړم او د کوهاټ نه بعد هلته مې چې کوم تعلیم فنون و هغه مې مکمل کړ. بیا لاړم دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته نو هلته موقوفونه لی او دوره حدیث او تکمیل اما ټول هلته په سن 83 پورې مکمل کړ. هغې نه بعد زه بیا دلته راغلی او دا مسجد بیا سن 84 چې کله موږ نوی جوړ کړ الحمدلله اوس هم تعمیر کار اوسنه شروع ده خو چې کوم پای تکمیل ته رسېدلی دا تقریبا موږ دپاره فی الحال کافي ده. او دا د ټانک مرکزي جامع مسجد ده او تاریخي جومات ده او د موږ د مدارسو مرکز هم ده. د علماو میټینګونه هم دلته وي، خصوصا د عید په حوالې سره او د رمضان په حوالې سره
دا مرکزی اعلانګاه ده چې د دې د ټول علاقې لپاره د عید او د روزې اعلان کیږي او باقاعده د رمضان شریف اهتمام دلته د افطار او د سحری لپاره مستقل ګولجات چلی دي د ورځ سن 52 نه استاد په چاره شي دي او چې دا خلک ورسره بالکل عام وخت دي هغه په وجه باندې چې شو پورې سپین جمعات ګول نه چلیدلې نو ترا پر څوک روزه نه ماتي هغه نه بعد بیا نور اذانونه کوي او دا مرکزی جمعات په وجه باندې بیا دغه رنګې د موږ علماو میټینګ وي د عید په شپې باندې میټینګ وي او د رمضان لپاره چې کله هغه اعلان کوي هغې دپاره خپل میټینګ وي موږ سره علما جمع وي متفقه طور باندې یوه فیصله کوو که خپل مو رعایت وسه او که خپل نو بیا د هلال کمیټۍ سره موږ چې کوم نه متفق یو هغې په واسطې سره بیا موږ دلته اعلان کوو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا کرنیندا ما ماشاءالله د قرآن حفظ هم کړی ده او ورسره د سکول تعلیم هم کوه زه سکول ټانک په 8م کلاس کې سبق وایو ما زه قرآن ته ګایج ماسپښین او ماښام راځو دلته موږ یو استاد دا ډېره خواري راپنې کوي ماشاءالله استاد خواري وجه نه ما غوڼ قرآن وس پوخته سپین جمعات کې د روزي مبارک میاشت کې قرآن پاک ختم تر څنګ روزیدار اکثره په لوی تعداد کې په دغه جمعات کې تراویل منځ کوي بل خوا ډېرې مودې راسي سپین جمعات کې د روزي ارماخام سایرن او ګولو ویشتلو سلسله هم روانه ده او ټانک سره آس پاس علاقو خلق په دغه ګولو ویستلو روزه نیسي او خلاصوي سپین جمعات کې د عید میاشت کتلو لپاره رویت هلال کمیټۍ هم کینی کوم چې د علماو کرامو ترڅنګ د ضلعي انتظامیه په غړي مشتمله وي چې وو شهادتو میلاویدو وروسته بیا دوی د عید اعلان کوي او په دې اړه سپین جمعات ځان له یو ځانګړی حیثیت لري